وليس الاسم غيرا للمسمى لدى أهل البصيرة خير آلي. وليس الاسم دا بيد همزه استفهام نه ده، ځکه همزه استفهام دلته راوړل دا غلطیا ده، دا غلطه ده. وجه د غلطیا څه ده؟ ځکه اسم کې مسله ده چې اسم عین مسما ده که غیر مسما ده. بعض خلک داسې وایي چې اسم عین مسما ده، یو اسم ده کنه یو مسما ده، نو اسم عین مسما ده. بیضاوی دا ذکر کوي. دوم قول دا ده چې اسم غیر مسما ده، غیر تسمیه ده. نو یو قول دا ده چې اسم عین مسما عین تسمیه. دوم قول دا ده چې اسم غیر مسما ده غیر تسمیه. دا منسوب ده جهمیانو ته، کرامیانو ته، معتزله ته. دریم قول دا ده چې اسم عین مسما ده، التسمیه نه غیر ده، او دا صحیح ده. الدلیل دا قول دی الله پاک ته سبح اسم ربک الاعلی. ته تسبیح وای دی اسم دی رب، نو تسبیح دی اسم دی رب چې وای ادي مسما نه وای، ذات نه وای، نو دا غلطه عقیده ده. دی الله اسم تسبیح وای، نو معلومه شو چې اسم عین مسما ده. متعلق ته تسبیح ادي تنزیه ادي پاکوالی، لکه اسم دا مسما هم ده. نو دې دا معنی نه ده چې دې اسم تنزیه وای دې مسما تنزیه ما وای، چې ذات ته الله ده. دې اسم پاکی بیانوي. نو چې اسم پاکی وای نو دې مسما خو په طریقې اولا وای چې ذات ته الله ده. دینه معلومه شو چې الله فرمایي چې سبح اسم ربک الاعلی، اسم عین مسما ده. امراد دا ده سبح اسم ربک الاعلی، ای سبح ذات ربک الاعلی. ذات باندې اسم اطلاق وکړه، نو معلومه شو چې اسم عین ذات ده. څلورم قول دا ده چې اسم نه عین ذات ده ان غیر ذات ده. دا بعض داسې وایي. نو دی وایي وليس الاسم غیرا للمسمى، اسم غیر نه ده مسما نه. دا د اعلیاکو مذهب ده. لدا اهل البصیرة خیر عالی، لدا اهل البصیرة پنیز د اهل بصیرت. بصیرت یو نور د پزړه کې، بصیرت چې دا پویا، دا الله پاک یو نور پزړه کې پیدا کړی دی چې په دې باندې د سوزونو ادراک کیږي. ته ادراک کې د اسمان د ستورو د انسان د یو د بل، دا ادراک او علم دی اشیاء، دا د نور له وجې ده. نور زړه کې ده. او اهل البصیرت ته مراد اهل السنه والجماعت دي. لدا اهل البصیرت پنځ د اهل السنت والجماعت چې دو تعالی نور ورکړی د پزړه کې، چې په دې نور سره دو ادراک تیا شاو کوي. نور مراد اهل البصیرت نه اهل السنت والجماعت. اخر دا پجر سره ده، دا صفت ته د اهل بصیرت یا بدل د اهل بصیرت نه. لدا اهل البصیرت خیر عالی، چې دا خیر آل ده. فعال کې بهتر آل چې دا ادا اهل سنت والجماعت دي. ادم جایز ده چې دا بدل واقع کې
اهل بصیرت نه لدا اهل البصیرت پنځ دی اهل بصیرت چې اهل سنت والجماعت دي چې دا خیر آل دي الله خیر خلقه و خیر آله دا بهترین آل د نبی مبارک صلی الله علیه و آله وسلم. ادم جایز ده چې دا خیر آلی شي دا په نسب سره شي آنی خیر آلی. ادم جایز ده چې دا په رفع سره شي هم خیر آلی آنی خیر آلی. دا اهل بصیرت چې دی اهل سنت آنی خیر آلی دا بهترین آل ده یا هم خیر آلی پر رفع سره دا بهترین آل ده.